زخمی و سرونه خطر ژوند داسې تېر کړی. تاسو په بیان کې ډېر سخت دغه یو کنزل اکثر لنو دا کنزل که بکینی نو ښه به نه وه. په دې خو ایله زه زړه یخوم چې ټوپک به مې ګرځولی تماچا. او ډېر خطرناک. السلام علیکم ملګرو. جنید خان مجی د مولانا بجلیګر صاحب یو ډیره پخوانی انټرویو د سره شریک کوم. دا د کیسټو د دورو مطلب د ټایم کې ویډیو ریکارډینګ نو جی دغه ټایم کې باغ آډیو کیسټ ریکارډ کړي د ټیپ کیسټ تقریبا 15 کاونه چې رچا زیات عمر دی ای بي پی جنې خو 15 کالو کم عمر والا خلک په نه پیژني ځکه نن سبا ډیجیټل دور دی او د کیسټو دور ختم شوی تقریبا د دنیا نه خلکو با آډیو کیسټ ریکارډ کول په ټیپ باندې دا د هغه دور انټرویو د جیرا دی. مولانا بجلیګر صاحب خوږی خبري الله پاکي او بخ الله پاکي په جنتونو کې جخته بخله دی را دی د ویډیو طرف لزوجي په دې خپل زړه یخ کما چې دا معنا کته تمام کیسټ واوري کنه ما کیسټونه لندن ډک دی امریکا ته ډک دا چین ته اور سرچینه سړی را لګلې وي او خزي دستا کیسټ مې اورېدلې دی او په لیوانه شوی ما سړی درلېګم چې څومره کیسټ په خبر کې ټوله ولا والا اور سړی دلته سره پینځور د پسراغی او ناصر کیسټ هاوس ولا ته مې واسطولو اول تاغه نه سوا کیسټ واوري نه کیسټ تاسو په خوخه راکیږي دې کې تاسو ته بیا ګټه ملایوي نه مړه کیسټ والا پښتنو کا خدا کا شنه چایم را باندې ایو ډیر زیات ګټه کوي کوي بنو خو دې به خو بس تاسو مورثه په خپل شاعري کوي نه شاعر دی دا خلک چې شعرونه جوړ کی ماته و او زه زیات پر رحمان بابا مې نه پر ایزا خو هغه درته نه کو اوریدونکو ته وکي خیر د جی کړه دای په فائدې رحمان بابا شعرونه به مولانا بجلیګر صاحب ډیر زیات وی. رحمان بابا په قبر کې مولانا بجلیګر صاحب کتلې هم داغه قبر چې څه ټایم په خېدو مولانا بجلیګر صاحب داغه په مخ باندې داغه په ګیره باندې لاس واخله او جی ډیر ټایم پس د مولانا بجلیګر او د رحمان صاحب مولانا بجلیګر صاحب او رحمان چې کوم رحمان بابا چې کوم شاعر و دای په عمر کې 100 کاله فرق دی جی 100 کاله پس مولانا بجلیګر صاحب رحمان بابا کتل او دغه ویډیو ما تاسو سره شریک کړی هم خو بیا هم مولانا بجلیګر صاحب پر رحمان ډیر زیات مینو ویډیو مخکې وګورئ. بابا ما په قبر کې ملي جی بالکل تاسو یو بیان کې دا ما اوریدلې دي مولانا صاحب تاسو هر وخت په حکومت تنقید کړی دی په هر حکومت مو کړی دی او هم بچیا چې څو وخت کې دغه جوړ شو پاکستان او هندستان جدا شو مهاتما ګاندھی پښتنه وکړه د جنا صاحب نه چې وټ از یور پروګرام مستر جنا هغه ورته ویلو چې مای پروګرام از اسلام او مای پروګرام از قرآن او زما دا تنقید دی چې پاکستان جوړ شوی د قرآن او د اسلام په نامه دی او قانون پکې د لاډ میکالي ولی چلی په کار په شریعت وکړ فیصله په قرآن په کار اوس یو غلا چې سړی وکړي د لسو کو شل کاله کیس چلیږي کنه تاریخ دی په دغه کې نوري دونه تاریخ دی د کور د وران شي په تاریخونو باندې 15 روپۍ نشه ګټلې نو د دین وخت کې خو 15 کاله د مولایانو حکومت او بیا په ځل خلکو حکومت کې هم تاسو ملګرتیا و هغه دغه اسلام را نه وس زما مرګتیا د مولایانو د جماعت اسلامي په مولایانو متعلق څه نشم ویل د مولایانو حکومت په پښتونخوا کې 15 کال قرآن او حدیث خدای غیم پوي کړی دی او زم په پوي کړی دا زبردست ماشاءالله. ګوره مولانا بجلیګر صاحب د هغه ټایم کې چې کم مولایانو د هغه باره کې سون نه وي خو ای سره زنو مجي مطلب د ویډیو کې تاسو اوریدلی وای ای سره زنو مجي دا ویډیو سره دوباره پلی کوم جی مولانا بجلیګر صاحب سیاست کې نو خو 15 کاله د مولایانو حکومت او بیا په ځل خلکو حکومت کې هم تاسو ملګرتیا و هغه دغه اسلام را نه وس زما مرګتیا وای نه وجی لکه مولانا بجلیګر صاحب سیاست نه دی کړی جی او پارټای سره هغه په حکومت باندې ځکه تنقید کول چې زموږ د ملک د اسلام په نوم د قرآن په نوم باندې آزاد شوی دی خو دې کې وای د اسلام رولز اینڈ ریګولیشن او قرآن شریف کې چې سدي هغه وای په دې ملک نه چلی نو ځکه مولانا بجلیګر صاحب په دې حکومت باندې تنقید کولو چې د مولانا بجلیګر صاحب یو شاړ وونته ویډیو او بیانات په تاسو ډیر زیات اوریدلی وي کاش چې دا وونته مولیان صاحبان دا وونته مفتیان صاحبان اوس هم په دې دنیا وي د ویډیو کتلو زیات مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.